1550 نمبر حدیث سے د ټولو نه لوی ګناهونه څلور دی. الله دې د هر قسم ګناه نه مونږ او تاسو ساتي او دا څلور ګناهونه چې دی اوس مخکې حدیث کې بیانېږي دې نه دې الله پاک خصوصي طور باندې بچ کړي. عن ابي بکرة رضی الله تعالی عنه قال سیدنا حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے روایت تے صحابی دے اللہ پاک دے ترازی شي اللہ پاک دے د خپل ذات ناراضی کی زما استاو د ټول امت د طرفه دے اللہ پاک بهترینی بدری ورکی. قال فرمایلی دی قال رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایل الا انبئکم باکبر الکبائر ټولو نه لوی ګناهونه درته نه ښایم چې ځان ته وساتئ. قلنا صحابه وی مونږ ویل بلا یا رسول الله ولې نه د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لوی ګناهونه مونږ ته وښایه چې ځان ته وساتو. قال نبی علیہ السلام فرمایل الاشراک بالله الله تعالی سره شریک جوړول و حقوق الوالدین د مور پلار نافرمانی کول چې دا دوه ټکي وکړه. صحابي وی وکانه متکئا د دې خبرې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اډانه لګولې وه د هغه اډانې نه نیغ کېناسته فجلسا کېناسته فقال بیا فرمیل الا وقول الزور او یاد ساتئ درې ملوه ګناه د دروغو خبره ده د دروغو گواهی ده دروغ وینا ده دروغ گواهی ده. فما زال یکررها دا دریم ټکی بار بار ویلو الا وقول الزور الا وقول الزور ووري درو خبره او ووري درو خبره لوی ګناه ده او ووري درو خبره لوی ګناه. وی نبی علیہ السلام دا آخرنه خبر دا سے ډیره کولا حتی قلنا وی مونږ ویل لیته سکاتا چې کاش نبی علیہ السلام بس خاموش. دا مر ډیره نبی علیہ السلام دا خبرو کا وی مونږ ویل چې کاش نبی علیہ السلام خاموش شي. شرح کے تشریح کی بیالی کی اکبر الکبائر لوی گناہونا عالمان فرمائی وی گناہونا دو قسم دی اللہ دیم تیو ساتی صغیرہ او کبیرہ واڑ گناہونا لوی گناہونا بیا واڑ گناہونا ستوئی او غٹ گناہونا ستوئی دی کے مختلف قولو ندی بیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چې الله تعالی په کوم ګناهونو باندې جهنم غضب لعنت عذاب وغیرہ دمکیانی ویلی وی آغا کبیره ګناه. هغه کې لومبنه الاشراک بالله الله تعالی سره شریک جوړول کفر هم پدې کې داخل دی. شرک ذکر کو چې د دې وجنا دای وجه دا چې دا د شرک مرض په عربو کې هغه وخت سره ډیر خور او د مګونه حقوق الوالدین ذکر کا. حقوق الکیږي پرې کولو ته والدین مور پلار ته وي د مور پلار سره خصلوک او داغي سره رشتہ دا کټکول او قطع کول بدسلوکی ورته وي نافرمانی د مور پلار دا لوی ګناه ده. شهادت الزور زور اصل کې ویل کېږي غلط خبره په داسې انداز کې پیش کول چې اوریدونکو آغاز صحیح غني
او بیا شهادت الزور مطلب دا دی چې د دروغ گواهی ورکول چې د هغې په ذریعې سره په ناحقه د چا مال یا جان یا حیا آبرو تباہ و برباد شي. ظاهره خبره ده چې شرک نه بعد د ټولو نه لوی جرم هم دا دی. دا قرآن مجید کې الله پاک فرمایلی دی وقضا ربک الله تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. ستارب فیصله کړی دا کلک حکم کړی دی چې الله نه سوا د هیڅ چا بندگی مه کوئ